وكتبنا او برسکړو موږ علیهم بدی بنی اسرائیل باندې فيها بدی تورات ان النفس بالنفس چې نفس به وجلې کیږي بالنفس به مقابله د نفس والعين او سترګ به استلې کیږي بالعين په بدل سترګ والانف او بوز به استلې کیږي ماتول کیږي بالانف په مقابله د بوز والاذن او غوږ به کټ کیږي بالاذن په مقابله د غوږ والسن او غاښ به ماتول شي بالسن په مقابله د غاښ والجروح قصاص او نور زخمونه چې کوم دي قصاص بدله به اخیستی شي دا یا هغه بدلی والدي فمن بس هغه څوک تصدق چې معافي وکړه به په دې بدلی اخیستو سره وهو کفاره له دا به د لپاره د ګناهونو کفاره الله به ګناهونه معاف کړي چاته معافي وکړه ومن لم يحكم هغه څوک چې فیصله ونه کړي بما انزل الله بهغه چې الله نازل کړل نو په اولئک هم الظالمون دا کسان ظالمان دي آیات مقصد دا دی چې یو سړی دی وجلې او یو سړی ووجل او دی بني نذیر به ویل چې زمونږ چا یو سړی مړ کو مونږ به دي دوه مړ کو الګا تاسو تورات والے ځان ته وایي تاسو څنګه دي سی وایي چې مونږ به یو سړی نه یو په مقابله کې دوه وجلو او مونږ به د سړی سره شیدان هغه خزم وجلو او زمونږ دیت به د دوه کسانو دیت برابرې نه الله ویلا چې نفس په مقابله د نفس کې دی ته مالدار یو که غریب ته يهودي او که عیسائی او که مسلمان دا ټول برابر دي دا اصل کې په يهوديانو رد دی بیا ان النفس بالنفس نفس به وجلې کېږي بالنفس په مقابله د نفس دا ټول الذي ګوري چې کله به دې کارونه کې یو کس یو کار وکي او آمدن یې وکي دی دا ودانستا قصدن او ارادتن د چا غاښ مات کی سو قتل کی د چا سترګو وباسي نو اله به قصاص دی دا مسله به یاد ساتو دا اوله مسله قصاص اله دی چې سو قتل کی عمدن قتل کی قصدن قتل کی سترګو ولا قصدن ماته کی سترګو وباسي بوزه ماته کی غوګه پرې کی لاس ولا وباسي نو قصاص او بدله به کې علي چې دا کار دې سړی قصدن او عمدن کړي کبه خطا نه کړي بیا به دیت او قصاص او بدله به کې بیان نشي دا اوله مسله دویمه مسله دا ده په دې ځای کې چې نفس په وجلې کې په مقابله د نفس نو تاسو دا معلومات دي چې امام سے وې قتل لید او عمدن قتل لید وې چې سړی به دې شی باندې قتل وکي چې هغه اله د قتل عموما باغی باندې قتل کی لکه اسلحه شو چاړه شو پدی باندې چې څوک عمدن سو قتل کی دغه د قتل عمد وي او بدغه کی بدلشته نور امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې څوک په ګټه باندې ولي او مړ شي په دې کې قصاص نشته ځکه عموما په ګټه باندې قتل نکي د دې وجه نه امام سے وایي کدا جبل ابي قبيس بچا باندې راواچي دا غر نو هم وې دا قتل عمد نه دی دا شبه عمد دی دا به کمر باندې عموما قتل نکي نو هغه شی چې هغه د قتل لپاره استعمالي او باغی باندې څوک قتل کی نو الوه قصاص دی نو سړی چې یو مړ کېږي د هغه په بدل کې د هغه معافي نه کوي قتل ګورې قابل راضینامه جرم دی چې هغه بدل اخلي راغستی مسلمان راولېږي مسلمان قتل کی ښځه راولېږي سړی راولېږي ښځه مړه کی مسلمان چې راولېږي او کافر قتل کی نو مسلمان به وجلې کېږي که نه به وجلې کېږي دې مسلې تفصیل دا دی چې مسلمان راولېږي او ذمي قتل کی ذمي هغه کافرانو ته وایي چې په یو مسلمان ملک کې اوسېږي د اقلیت پاکستان کې ډېر عیسایان اوسېږي هندوان او سکان به کې اوسېږي دې د ذمیینو چې یو مسلمان راولېږي او ذمي قتل کی
نو امام ابو حنیفه رحمه الله وی دا مسلمان به بیرته وجلی شي او ائمه ثلاثه وینا مسلمان به کافر باندې نه وجلی او هغه وی نبی رسول الله ویل چې لا يقتل المسلم بكافر مسلمان به کافر نه وجلی کی امام سے وی د دې مقصد دا دی د دې مراد هغه کافر دی چې حربي کافر دی جنگ تراغلی او په میدان جنگ کې جنگ وس روان دی یو ملک دی او د مسلمانانو وس جنگ روان دی همیشه مسلمان راولږي او کافر قتل کی ال د بیا د مسلمان نه وجنه د حدیث مقصد دا او هر چې کوم استاب ملکی دي ذمیین دي مسلمان راولږي او هغه قتل کو دا مسلمان به بیا د قتلې دا یو مسله درېمه مسله دا ده چې سړی راولږي آزاد سړی راولږي او وینځه یا غلام قتل کی وینځه او غلام په تاسو پیژنئ چې جنگ وشي او دا هغه عام خلک قیدیان دي جوړ کړي شي دا کل دا پوه سره جنگ وشي او کوم خلک چې پاتې شي هغه راولي قیدیان شي دغه د وینځه غلامان دا وزن زیات نشته د دل د امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې سړی راولږي نو آزاد سړی او غلام قتل کو نو دا غلام دا آزاد سړی به بیرته وجلې کی هو که خپل غلام قتل کو نو بیا نه وجلې کی امام سے وو او ائمه ثلاثه دل د موجنا نو غلام باندې دا آزاد سړی نشي وجلې دا مرتبه اوچته او هغه د یو قسم له ملک دی او هغه استلیکی خرڅولېکی نو که چا قتل کو نو بیرته کې دا نشي وجل امام صاحب دل ته موي چې خپل غلام سره قتل کی نو دا نایک به کې نه قتلې چې پر دې غلام قتل کو نو بیا به کې قتلې درېمه مسله دا ده چې سره راولېږي او زوی قتل کی دا پلار به کې وجلې شي کنه اکثر علماء وایي چې نه په بچی باندې مطلب نه وجلې کی دا امام سے ویلي شافعي رحمه الله ویلي او ډیر علماء د سویلي چې پلار راولږي او بچی قتل کی نو بچی به د پلار باندې دا پلار به ورته نه وجلې کی ځکه وایي دا پلار چې دا سبب د ژوند دی بچی دی او دا پلار چې دی نو سبب د هلاکت د پیدا کول نه دی پکار د پلار په وجه بچی راغلی دی اوس د بچی په وجه باندې پلار ختمول نه دی پکار امام قرطبي په دې ځای کې ډېر سخرت کړي چې نادي نشته عام روایت داسې دي چې بچی په پلار باندې پلار به وجلې کی امام مالک دا خبره کړل رحمه الله چې کله د پلار راولږي او بچی په دې طریقه باندې قتل کی مثال به تور باندې خیر اسم لې فقلار او بیا یې ذبح نو هیڅوک نه وایي چې دا خطا شوی چې تاسو څه طریقې اختیار کړئ چې باغی کې د شک او ګمان نه هیڅوک به شک هم نه کوي نو په دغه ځای کې امام مالک رحمه الله وایي چې دا پلار کله دسی قتل وکړي نو بیا و دا پلار به وجل او که دسی قتل نه کړي عام سبا اسلحه باندې وهي را وهي قتل کی یا و تاسله حدیث ورچه او په ولګي نو په دغه ځګونو کې امام مالک وایي چې پلار نه وجلې کېږي په بچی باندې دا ان النفس بالنفس معنا دا یو ټکی وسو وایي نور تفصیل وایي والعين بالعين او سترګه وو استلې کېږي بالعين په بدله د سترګې کې پدې کې باوله مسله دا ده چې دا کله قصدن او اراده ده که په خدای باندې چا سترګه وېستا نو بای کې دیت پدې کې اولنې مسله ده امام قرطبي رحمه الله وایي چا خیسترګه ایستیوا نو خیسترګه بوله وستلې کیږي او چې ګس سترګه ایستیوا نو ګس سترګه بوله ولواس دا قانون دی چې خې ایستیوا نو ګس وستل لا ټیک نه دی دا ال ټیک دی چې کله سره بل وجه دی نو د خې په مقابله کې خې او د ګس په مقابله کې ګس
دا اوله مسله. دویمه مسله بیا دغه کړله چې خطاً دواړه سترګې څوک د چا وباسي، خطاً یا یو سترګه وباسي، نو دواړه سترګو کې پوره دیت دی، سلو خان دی، 1000 دینار دی، 31 लाख نواله 36 लाख پورې دا دیت جوړیږي په دې منځ کې روپۍ. نو چې خطاً دواړه سترګې څوک د چا وباسي، دواړه سترګې نو پای کې دیت دی او پوره دیت دی، او چې یو سترګې ویسته نو نیم دیت دی پکې. وفي عين الأعور إذا فقئت الدية كاملة. یو سړی دی چې یو سترګې ده، یو سترګې ټیک ده او یو سترګې خراب ده. یو سړی راغی او دغه سترګې مولا خراب کړه، دغه خو یو سترګه او بله خو هسې خراب ده. نو په دې کې څه مسله؟ په دې کې وقيل نصف الدية. روي ذلك عن عبد الله بن المغفل ومسروق والنخعي، وبه قال الثوري والشافعي والنعمان. امام شافعي او نعمان ابو حنیفه رحمه الله ویلي دي چې یو سړی دی په یو سترګه خراب دی او سړی راغی دا روغ سترګې ولې خراب کړه، په دې کې به روغ دیت ورکوي که نیم دیت؟ دغه دواړه سترګې یې لاړې. نو امام صاحب وایي په دې کې نیم دیت دی، ځکه سړي ولې نیمه سترګه خراب کړه، اوله خو د مخکې نه خراب و. لیکن بعضې علماو ویلي دي چې په دې کې هم پوره دیت دی. او د امام صاحب دا خبره دا زیاته قوي ده. دویمه مسله، شپږمه مسله په دې کې دا ده چې اعور سړی راولېږي، اعور چې په یو سترګه باندې خراب دی او هغه د یو روغ سړي سترګه وباسي. واختلفوا بالاعور يبقى عين صحيح. نو په دې کې څه مسله ده؟ د دې مسلې امام صاحب وایي، امام ابو حنیفه رحمه الله، چې په دې کې هم نیم دیت دی. وقال الشافعي وابو حنيفه والثوري عليه القصاص. قصاص پکې شته، ځکه یو سړی د یو سترګې کار کوي او بل خراب ده، دا سړی راولېږي او بل سړی روغ سترګې ولا خراب کړ، نو اوس خو د یو سترګې رسول وکړو که یو سترګې وباسو نو خوړندي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې نه په دې کې هم قصاص شته، دا یو سترګې پاتې ده او که دا قصاص اخلي نو اخیستی شي. صحیح شو، دا به کې بله مسله شو. اخري مسله به کې دا ده په دې سترګه کې چې دا اجپان چې دی زیز وي چې ورته وایي زیز، دا یخته چې په سترګو ولاړ، دا چې څوک د چا خراب کړي نو امام شافعي رحمه الله وایي او الشافعي واصحاب الرأي احناب علماء ویلي دي چې په دې کې ربع دیت دی، څلورمه حصه د دیت ته ورکوي. څوک د چا زیز به وباسي. دا یو څو مسایل دي چې د سترګې سره تعلق دی. الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. موږ مخکې وویله چې اصل د دې آیات مقصد چې دی هغه یهودیانو ته زوره نه ده ورکړې. د آیات مقصد یهودیانو ته زجر دی. څنګه تاسو چې وایئ زمونږ نه چا یو مړ کړو موږ به ترې دوه وژنو،
الله تعالی خو تاسو په تورات کې داسې نه دی ویلي الله خو داسې ویلو چې نفس په مقابله د نفس کې دی غاښ په مقابله د غاښ کې دی غوږ په مقابله د غوږ کې دی تاسو هغه د الله قانون پرېښودو وکتبنا دا مونږ لیکلي وو دا مونږ فرض کړي وو هسې زموږ استحبابي خبره نه وه تاسو دا پرېښودو نو دا زورنه ده د هر آیات یو مقصد د دې آیات مقصد زورن بیا قانون هم د الله تعالی کلام هم زورن ده او هم به قانون دی عجیبه خبره ده بل سړی ما ورته چې غوسه کوو که نه او زما ستا د خبرې څوک ولیکي د هغې نه چل د قانون جوړېدی شي مونږ څه وایو هغه لیکلو هم نه وي چې په غوسه کې دا ما ورته څه وایو څوک یې بیا ویلی نه شي الله تعالی غوسه کوي او په غوسه کې دننه قانون بیانېږي څه ناشنا کلام دی د الله تعالی په غوسه کې دننه الله تعالی وعظ کوي نصیحت پکې کوي د آیات نه پته لګي چې د الله کلام دی مونږ د نفس خبره کړو چې نفس به په مقابله د نفس کې موجلې کېږي دویمه خبره هم کړو چې والعین بالعین درېمه خبره کوو والانف بالانف پوزه به په مقابله د پوزه کې امام ابوبکر جساس وی جساس انه اذا قطعه من اصله فلا قصاص فيه سوق چې د چا پوزه د یخه وباسي استیصال دي ته وایي چې د جرړې نه وباسي فلا قصاص فيه بیا به ګوره قصاص نشته ځکه چې اړوکې مات کو او اړوکې چې مات شي نو احناف علما وایي چې باغی کې بیا قصاص نشته ګوره یو غواړو کې داسې سړی مات کې چې لري هغه ماتېدل نه دي خو لري پیون نه وباسي نو د هغې قصاص شته ځکه قصاص شته چې هغه یو شانوالی پکې راځي خو چې اړوکی چا چاله مات کو دا مټې ولې په منځ مات کو خپې ولې په منځ ماته کړه نو په دې کې قصاص ممکن نه دی ګوره قصاص وایي برابروالي ته بالکل حظ النال بالنال څوک چې د چا اړوکی مات کړي نو هغه بل به ودغه شانتې مات کړي دا ممکن نه چېرته نه نو لہذا په کوم ځای کې چې څوک چاله اړوکی مات کړي هلته به قصاص نه بدل اخیسته به هلته نه هلته به دیت نو پوزه چې څوک د جرړې نه وباسي نو په هغې کې بیا دیت دی پوره دیت دی پکې خو قصاص پکې ځکه نشته چې اړوکی مات دا یو خبره شوه او هر چې د پوزې دا نرمه حصه ده نو په دې کې خو اړوکی نشته دا نرمۍ مسله څنګه ده نو وایي انما یجب القصاص فی الانف اذا قطع المارد قصاص په هغه ځای کې واجب دی چې د پوزې دا نرمه حصه چې دی نو څوک د چا نه وباسي یا یې کټ کړي قصاص په دې کې شته او چې کله یې د یخه وباسي نو بیا یې اړوکی مات کړی دی نو په هغې کې بیا قصاص نشته لہذا دا مسله یادول غواړي چې د اړوکي قصاص نشته سوا د غاښ غاښ کې به چې دی نو قصاص او نور چې کوم اړوکي دي په هغې کې قصاص ممکن نه دی څوک د چا سر ووهي سر وله ووهي او ماته کړي نو اوس په دې کې قصاص نشته بدله نشته ولې چې ته وله سر ووهې کېدی شي مازغه وله خراب کړې نو بیا دا خو ممکن نه ده نو هلته به ته قیمت ورکې په هغې کې څه خاص قیمت نشته بس چې عدالت څومره فیصله وکړه د هغې مطابق حقه پکې ده دا اولنۍ مسله شو نو احناف علماو دقه ویلي لیکن امام ابو یوسف وایي چې ان فی الانف اذا استوعب امام ابو یوسف پکې وایي چې نه قصاص پکې شته لیکن جمهور علما دا بل شان خبره کوي
نو دا په پوزه کې دا خبره شوه. دویمه خبره په پوزه کې دا ده چې یو سړی د چا د پوزه زخمی کی اومږي راومږي شر کوي وسبل څه او هغه روغ شي خو داسې روغ شي چې کوږوالی به کېږي نو په هغې کې بیا اجتهاد دی. اجتهاد معنی دا ده چې تعزیري خبره ده چې قاضي او عدالت پکې څه حکم ولګو، څه خاص دیت پکې بیا نشته. څوک د چا پوزه زخمی کی او هغه بیرته روغ شي خو کوږوالی به کېږي نو په هغې کې خاص دیت نشته او عدالت چې به څومره جرمانه کېښوده. او که چېرته دا پوزه د دې سړي ښه شوه علی غیر عصم بغیر د کوږوالي نو بس بلا شیء علیه بیا به هیڅ شی هم نشته. دا بله مسله شوه. والذین علیه الفقهاء مالک والشافعي والكوفيون ومن تبعهم بالشم اذا نقص او فقد حکومت. څوک چې دی نو د چا پوزه داسې خرابه کړي چې دا بوی د هغې ختم شي، شم یې ختم شي بوی. په دې کې څه مسله ده؟ په دې کې معلوم دیت نشته نو هغه به معلوموي چې څومره په دې کې کموالی راغلی دی د هغې مطابق په هغې کې هم جرمانه ده او چې څومره جرمانه مناسب ګڼي هغه به پکې وي. کله چې داسې پوزه دغه کړي چې په هغې کې دا بوی یې ولې ختم کړی او هیڅ یې ختم نو بیا به کې دغه خبره ده. والاذن بالاذن او غوږ به ویستلی کېږي یا به کټ کولی کېږي بالاذن په مقابله د غوږ کې. امام ابوبکر جساس وایي چې په دې کې قصاص ممکن دی. چې سړی د چا نه غوږ کټ کړي نو د هغه نه غوږ کټ کېدی شي په هغه مقدار باندې تر څو پورې چې ممکن وي نو په دې کې قصاص ممکن دی. چې ټول غوږ یې دې کټ کړی نو ټول او چې نیم یې کټ کړی نو نیم هم کټ کېدی شي. دا په دې کې یوه مسله شوه چې یو غوږ د چا نه لرې کړي نو نصف دیت دی، په هغې کې نیم دیت دی. او چې دواړه غوږونه یې دې کټ کړه نو بیا به کې پوره دیت دی، کامل دیت دی. او دا بله خبره کوي چې یو سړی دی چې د هغه یو غوږ دی او په هغې باندې دی اورېدل کوله او دا سړی راغی او دغه یو غوږ یې وله ختم نو په دې کې هم ګوره کامل دیت دی، نیم دیت نه دی. اگر چې یو غوږ یې ختم کړی دی خو هلته د سړي هغه بل غوږ د مخکې نه خراب دی نو په دې کې به چې دی نو کامل دیت په دې کې وي. والسن بالسن او غاښ په مقابله د غاښ کې نو غاښ په مقابله د غاښ کې ویستلی کېږي. د دیت مسلې څنګه ده؟ یو سړی وایي چې دیت یې ورکوي نو بیا د یو غاښ قیمت چې دی نو دا 5 من الابل 5 اوښان، نیم دیت نه دی بلکې غاښونه خو ډېر دي. نو د یو غاښ چې څوک چا در مات کي او بیا دیت اخلي نو په دې کې د یو غاښ قیمت چې دی هغه 5 اوښان. دویمه مسله په دې غاښ کې دا ده چې په دې کې امام قرطبي رحمه الله وایي چې لا فضل للثنایا منها على الانیاب والازراس والرباعیات. د دې غاښونو فرق نشته. بعضې خلک وایي چې څوک چاله دا مخکې غاښ مات کي نو د دې 5 اوښان قیمت دی او چې دا اخوا وله مات کي نو د هغې 2 اوښان دی او د هغه بل هغه یو. امام قرطبي رحمه الله به دې رد کړی چې ټول غاښونه دا برابر دي. هر یو غاښ چې چا چاله وایستو او دی قصاص اخلي نو ټیک ده، او که قصاص نه اخلي او دیت یې اخلي نو بیا 5 اوښان دي که هر قسمه غاښ. په دې باندې د اکثر علماو رایه ده. وبه یقول الاکثر من اهل العلم عروة بن الزبير وطاووس والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان. امام ابو حنیفه رحمه الله هم دې ویلي او دې دا حدیث نقل کړی دی چې کتاب عمرو بن حزم کې اختصمت 2 کسانو د یو بل سره شروع. دا یو سړی و د دې بل د مخامخ غاښ مات کړی
او هغه بل سړی لګېدلی و د ده د جامې د غاښ یې مات کړ. نو چې کله فیصله راغله نو شریح قاضي شریح چې ډېر لوی قاضي و او بعضې صحابه وو له هم خپلې قضاوتونه راوړل. د صحابو په دور کې تابعي وو او قضاوت کې ډېر زیات تکړه و. هغه وویل چې بس خبره پوره ده ځکه چې دا مخکې غاښ چې دی نو د دې سره ښایست دی او دا وروسته غاښ چې دی نو د هغې سره پیده ده. نو دوه څیزونه به دې غاښ کې دي او دوه به هغې کې دي. هلته م یو غاښ و یو یې پیده و ځکه په هغې خوراک میده کېږي او دا مخامخ غاښ چې و نو په دې کې یو دا غاښ دی او بل پکې حسن دی. نو بس خبره پوره په پوره باندې ده. فرق په غاښونو کې نشته، ټول یو شان دي. که یو سړي د چا غاښ ووهلو هغه تور شو نو به فیها دیتها کاملة، پوره دیت دی پکې. پوره دیت څه دی؟ د یو غاښ 15 اوښان دي چې غاښ وله تور کړي. مالک هم ویلي، لیث بن سعد ویلي او ابو حنیفه رحمه الله هم دقه شانتې ویلي. بله مسله پکې دا ده چې سړی د ماشوم غاښ وباسي، هغه غاښونه چې کومه د دې شودو دا غاښونه دي. نو وایي چې کله یو سړی د ماشوم د شودو دا غاښ وباسي او وروسته پسې دا بل غاښ راوخیږي نو فلا شیء علی القالع، په دې وختونو کې باندې څه قصاص هم نشته او دیت هم نشته. چې کله هغه غاښ راوخیږي او چې کله راونښتو نو بیا په هغې کې څه دیت نشته بلکې جرمانه ده چې د هغې مطابق سړی څه جرمانه ږدي هغه پکې ایښودی شي. بل یو سړی دی چې د چا غاښ وباسي او دیت واخلي. تا زما یو غاښ ایستی دی او 15 اوښان مې دنه واخېسته لیکن دا غاښ بېرته راوختو نو فقال مالک لا يرد، دا کومه څه چې اخیستي دي واپس بیا نه ورکوي. لیکن صحیح قول دا دی چې یو سړي د چا غاښ والی دی او دی په مقابله کې دیت واخېستو 15 اوښان او هغه یو کال دو پس چې دی نو دا غاښ یې بېرته راوختو ټیک شو او دا 15 اوښان به بېرته واپس کوي. دا پکې څه مسایل دي چې امام ابو حنیفه د امام قرطبي رحمه الله هغه نقل کړل. دارنګې جمهور وایي چې دواړه شونډې چې دي په هغې کې هم پوره دیت دی او برې شونډې له او لاندې شونډې لره په دې کې څه فضیلت نشته، دواړه یو شان دي. بعضې خلک وایي نه د برې شونډې قیمت زیات دی او د لاندې هغه کم دی. امام قرطبي رحمه الله په هغې باندې رد کړی دی. آخري مسله دا ده چې والجروح قصاص، دا زخمونه برابر دي، بدله به یې اخیستی شي. دا په هغه ځای کې چې په کوم ځای کې دا بدله اخیستل ممکن وي. که نه یو سړي د چا فرض که اکثر چې دا شرونه مرونه وشي نو څوک د چا یو ځای ووهي او هغه بچ شي. اوس چې بل سړی وایي زه د دې بدله اخلم نو ته څنګه بدله اخلي؟ یو سړی به چا باندې به تومانچه باندې ډز وکړي او هغه ایسته خدای بچ کړي نو که ته اوس دغه د بدله اخلې نو دا سړی به کې مړ کېږي. د قصاص د دې لفظ معنی دا ده د قصاص چې بالکل برابري به پکې او په کوم شي کې چې کامله برابري نه کېږي نو په حق کې بدله اخیسته نشته. لکه چې څوک د چا هډوکی مات کړي نو ته به ول هغه هډوکی څنګه ماتېږي؟ تا له څنګه مات کړی دی هغه به چېرته په غوسه کې و هسې به ناڅاپه وشو ته به ول هغه څنګه ماتې چې دومره دغه پکې راشي. نو دا امام قرطبي وایي چې زخمونه برابر دي لیکن دا په هغه ځای کې چې په کوم ځای کې دا قصاص اخیستل ممکني او د سړي د جان خطره پکې نه وي او کوم هلته چې د جان خطره وه هلته به دیت او د دیت دغه پوره تقسیم دی چې بیا څه اشاراتو ته موږ وکړو. وکتبنا او فرض کړی وو موږ علیهم بدې بني اسرائیلو باندې فیها بدې تورات کې ان النفس چې یقینا نفس چې دی بالنفس دا به وجلی کېږي په مقابله د نفس کې، والعین او سترګه به ویستلی کېږي بالعین په مقابله د سترګې کې، والانف او پوزه په مقابله د پوزه کې، والاذن بالاذن او غوږ په مقابله د غوږ کې، والسن بالسن او غاښ په مقابله د غاښ کې، والجروح قصاص او ټول زخمونه چې دي بدل اخیستی به شي د هغې یا قصاص بدلې واله دي
فمن تصدق به اغسوک چې صدقه وکي معافي وکي به بلغ بدل باندې فهو کفارة له دا وکفارې د پاره د ګناهونو ده الله به ګناهونه معاف کړي ومن لم يحكم عاجاج فیصله ونکړه بما باغ سواني انزل الله چې الله نازل کړلی چې دا مخکینی مسله ده فاولئک بس دا کسان چې هم الظالمون خاصم دي وټ ظالمان